سلامونه ملګرو پرون د پی ایس ایل ډومبنې میچ د ملتان سلطان په مقابله اسلام آباد یونایټډ چې یو ډیر ګرم میچ شوی دی یو های سکورینګ میچ شوی دی ملتان سلطان په دې میچ کې 228 رنزونه کړي چې عثمان خان په خپل د پی ایس ایل 2024 دویمه سنچري هم وخله خو دغه 228 رنزونه ورپسې اسلام آباد یونایټډ چیس کړي چې اسلام آباد یونایټډ دغه های سکورینګ میچ ګټلو مکمل سکور کارت به سره شریکوم او اسلام آباد یونایټډ چې څنګه میچ وګټلو نو کراچي کینګ د پی ایس ایل نه بهر شو جی لاهور کلندر اور کراچي کینګ د پی ایس ایل نه الیمینیټ شو او د نور بقایا چې کم سلور ټیمان دي د پلی آف لا کوالیفای شو اوس د چا میچز برازي چې کله د پېښور زلمی اور د کراچي کینګ میچ شو هغه نه پس په پته لګي چې د چا میچز برازي مطلب سیمی فائنل بل چا راځي او کوارټر فائنل بل چا راځي هغه باندې بیا بعد کې ډسکشن کو خو پرون چې کم ډومبنې میچ شوی دی هغه باندې خبره کو د ملتان سلطان اور د اسلام آباد یونایټډ ډومبنې ټاس چې کم دی ملتان سلطان ګټه ډومبنې بیټینګ ایستلو ملتان سلطان کړي 228 رنزونه سلور کلاډیان آوټ شله ورونه مکمل وهلو یاسر خان پکې 16 بال 33 رنزونه کړي دي رضوان پکې 17 بال 20 رنزونه کړي دي عثمان خان 50 بال باندې 100 رنزونه کړي دا عثمان خان د پی ایس ایل دویمه سنچري تاسو د سایډ له سکور کارت هم کمپلیټ کاری چارلز چې کم دی 18 بال 42 رنزونه کړي دي افتخار پکې 12 بال 13 او کریس جورډن چې کم دی غنټ آوټ پاتې شوی چې 7 بال 15 رنزونه پکې کریس جورډن هم کړي دي نو ملتان سلطان ټوټل سکور 228 4 کلاډیان آوټ او شله ورونه مکمل وهلی دي د اسلام آباد د طرف نسیم شاه سلور ورونه کړي دي 31 رنزونه یو وکټ ایستلې ده اماد وسیم 3 ورونه کې 29 وکټ یوم نشته دی فهیم اشرف 3 اور 32 2 وکټ هنین شاه چې کم دی د نسیم شاه ور 2 ورونه کې 29 یو وکټ ایکسپنسیو بالنګ کړي دي ملز 4 اور 52 رنزونه وکټ یوم نشته ایکسپنسیو ترین بالنګ شاداب خان 4 اور 52 وکټ یوم نشته جی خو بالنګ چې کم دی نسیم شاه کړي دي چې 4 ورونه کې 31 رنزونه اور یو وکټ پکې هم ایستلې ده بیا ورپسې په جوابي کاروایی کې اسلام آباد یونایټډ هم خپل بیټینګ سٹارټ کو چې کولن منرو پکې په 46 بالونو باندې 84 رنزونه کړي خو زبردست سٹارټ ورکړو الکس هیلس یو ځل بیا فیل شوی دی آغا سلمان 5 بال 2 رنزونه شاداب خان پکې هم خپل بیټینګ کړي په 31 بالونو باندې 54 رنزونه کړي دي اعظم خان زر اوټ شو حیدر علي بیا 13 بال 19 رنزونه او کچم بیا اوټ شو فهیم اشرف 14 بال 23 رنزونه کړي دي اماد وسیم په اخر کې راغو د میچ اسلام آباد یونایټډ د پاره وګټلو جی 13 بال باندې اماد وسیم 30 رنزونه کړي دي او نسیم شاه ور سره هم په بیټینګ باندې ولاړو چې نسیم شاه 1 بال 1 رنز کړي دي دا میچ اسلام آباد یونایټډ ته اماد وسیم وګټلو اوس د ملتان سلطان د طرف ډیوډ ویلی چې کم دی غسلور ورونه کړی دي 10 رنزونه ور کړی دي او یو وکټ ایستلې ده محمد علي 4 اور 44 2 وکټ محمد علي د پی ایس ایل پړمنو میچونو کې خه بالنګ کړو خو بیا اوس چې کم دی بالنګ ډیر زیات خراب شوی دی کریس جورډن 4 اور 42 یو وکټ او اسامه امیر 4 اور 68 رنزونه اور وکټ پکې یو نشته ډیر ایکسپنسیو بالنګ پکې اسامه امیر کړی دی ډیر زیات پکې درزیدل دي عباس افریدي 4 اور 40 اور 3 وکټ ایستلې دي میچ اسلام آباد یونایټډ په 3 رنزونو باندې وګټلو او اسلام آباد یونایټډ د میچ ګټلو سره کراچي کینګ هم د پی ایس ایل نه بهر کړي نو دا مکمل سکور کارت د ویډیو کتلو زیاته مننه جی والسلام